پس پکې आवाज وشي پیر بابا منیر په سړي دومره خوب ولګي یو سړی د خپل دکان مشهورتیا کوي نه دې پیسې نه ورکوي غریب आवाज وشي ته ول شي نه څوک چانه پیسې نه اخلي بالکل په هسپتال کې چا وینه پکاري تنقید چې د بنیر په صحافیانو باندې چې دی پیسې اخلي. السلام علیکم قدرمنو، تاسو به دا ویران ځایونه کتلی شي. په ویرانه کې وداني او آبادي چې د خالد باچا دی. السلام علیکم خالد باچا. وعلیکم سلام کامران جمال په خیر دی یاره څنګه چلې دا مایک بره ولګو چې आवाज دې بیا کلیر راځي. خام आवाज به تیز روباسي. خالد باچا به ښه چارې ویلو کامران صاحب څنګه خیر دی؟ خیر دی جی. یاره جی دا خو موږ ستاسو ډېر ناشنا یو روح ولیدو کله د صحافت په دنیا کې بالکل په ساده توګه باندې خبرې کوي. اوس دا څنګه په څه کې لګي؟ کامران جمال صاحب دې چلې چې ما په 1997 کې ما په تھرډ ایئر کې د سکول نه بس کړی دي کالج نه کنه او بیا په 1998 کې تقریبا زه بیا په د سوات کپان کالج ته بیا لاړم. ما اول ته ما دا وکړو الکتریشن وکړو هلته ما سرټیفیکیټ واغستو او بیا د هغې نه وروسته چې دی نو بیا مې ځان له خپل کار شروع کړو. زما دغه کار دی چې زه د دې صحافت چې زه کوم نو زه صحافت نه کوم، زه یو سوشل ورکر یم. ځان له پیج مې دی او یو سوشل ورکر د خلکو خدمت لپاره ځان له یو شوقیت زه لګیا یم او خپل لکه خالي زلي کوي. ما دغه په دې کې دا ده چې کامران جمال ته د پته چې کله ته ځان خپل کار مار کوې که نه کله چې ته ځان خپل روزګار کوې کامران جماله نو سړی به بیا ته صحافت ښه کولی شي. ستا خپل لکه څه کاروبار یې څه روزګار دی او که نه ستا نور کار نه او لکه د بیکګراونډ هم لکه ستا لکه داسې بیا کمزوري لکه نه زموږ په شان لکه زموږ لکه پاسماندا لکه دا مونږ نارمل دغه مونږ خلک وي هغه میډل کلاس لکه نو په دغه وجه باندې بیا چې ته خپل کار کوې نو بیا به د خلکو خدمت ښه کولی شي په صحافت کې. نو په دغه وجه بس زه خو ځان له دغه د بجلو د الکتریشن کار کوم او په هغې کې الله پاک ماله ښه کاله ده د ورځې ښه 2200 کنه 3-5,000 روپو پر تقریبا خدای پاک ماته لکه. خالد باچا خلک ډېر دا تنقید چې د بنیر په صحافیانو باندې چې دی پیسې اخلي دغې خلکو ته به څه وایي؟ ګوره د کامران جمال صاحب لکه د صحافت لکه 3-4 دغه دی که نه چې مطلب دا دی چې لکه مونږ صحافت چې کوو نو مونږ چې کله د غریب اواز اوچتول شي نو څوک په شانه پیسې نه اخلي. بالکل په هسپتال کې د چا وینه پکاري د حادثو کوریج د دې پیسې میسې نه اخلي. یو سړی د خپل دکان مشهورتیا کوي نه دې پیسې نه ورکوي. بالکل بالکل یو سړی په سواړی کې یا په یو ځای کې ما د دکان مشهورتیا کوم نو خو تاسو وګورئ د زمونږ دا ډېره په وړه سطح خو په غټو غټو سطحو باندې هم دا چینل چې دا په ایډورټایزمنټ چلېږي. بالکل ټیک وایي د هغوی خو نور څه دغه نه وي انکم نه بالکل. جی خالد باچا دا راته ووایه که نه چې اواز دې هم ډېر ښایسته دی، شعرونه هم ډېر درځي، ډېر شاعران د ډېر بد راګیر کړي. د ټولو ستا ښکلی خوښ غزل یا داسې ټپۍ هغه راته ووایه. زه به درته دا ووایم چې د مخلص صاحب یو څو شعرونه دي ما دا بار بار ویې کاله چې د الله خان صاحب وفات شو نو لکه ما د هغه په یاد کې هم دا لکه ویلي دي. اوس هم زه خپل ملګري دغه کمرالله خان کمر صاحب ته لکه ډالۍ کوم وایي چې بغیر له تا نه په بل چا مې مینه ماته نه شوه. بغیر له تا نه په بل چا مې مینه ماته نه شوه. مینه ماته نه شوه قسم د یاره په رښتیا مې مینه ماته نه شوه. او ما وې درځم چېرته په کلي کې به تا ووینم ما وې درځم چېرته په کلي کې به تا ووینم دنیا خو وه خو په دنیا مې مینه ماته نه شوه او په دواړو سترګو کې مې سپینې اوبه خړې شولې. په دواړو سترګو کې مې سپینې اوبه خړې شولې. سپینې اوبه خړې شولې جانانه وګوره په شا مې مینه ماته نه شوه. او مخلص زم خدای یوه خبره یار ته کوم ستا د کلي په خیرخوا مې مینه ماته نه شوه. دا زما تقریبا ځم چې څور شاعران ما اورېدلي نو دا په کاسې زما د طبع هغه زړه ته دا شعرونه پوه شوي دي. خالد باچا دا راته ووایه دې کسانو په حواله به راته یو جمله وایي د بنیر صحافت د دې په حواله یو جمله. نو بنیر صحافیان چې دي دا خو ډېر ښه خلک دي او د خلکو خدمت کې دي. که مونږ دا ووایو نو تنقید په خلک کې په یا دغه کې نو هغه دا سړي دا حق دی که نه جي
جی جی چې د سړي د پټو دوه روح دي که نه د پټو جی جی هغه هم یو روح دی چې په بل مخکې کې بیا بل روح دی نو چې ته په کوم نظر ګورې نو سړي خامخا لکه هغه جی خالد باشا دا راته ووایه چې اکثر صحافیان ولاړې په مایک کې او بالکل په فارمل طریقه باندې او په یو داسې طریقه باندې چې ښکاري چې صحافي دی دا داسې په ساده آباده سټایل کې کله دې پتیله په سر کې ایښي کله په پټي کې روانې او بیا هم خلک ډېر زیات خوښي ګوري دي دغې خلکو ته به سوی کم کسان چې تا خوښي زه خو د دغې خپلو فالوورز چې کوم دي د دوی ډېره شکریا ادا کوم چې زما غوندې یو لکه کمزوری کس چې دی چې هغه لکه داسې په ګری مره یا په دغه باندې زه صرف یو نیچرل دغه کوم لکه ځان له یو خپل کوم چې زمونږ هغه ابایي کوم یا مادري کوم زبان دی په هغې کې مونږ خبرې د خلکو سره کوو نو چې موږ خوښي په دغې حالاتو کې نه زه خو د هغوی زما سره هېڅ الفاظ نشته کمرنګ جماله چې زه د دغه ملګرو شکریا ادا کوم زه به تا ته دا هم ووایم چې زه خو یم که نه نو دغه فالوور باندې اس ان نیوز دی دغه فالوور نه اس ان نیوز نشته دا ټیک وه خالد باچا دا اخرۍ کې به خلکو ته د بنیر عوام ته څه پیغام ورکوي زه خو کامران جمال زمونږ ډېر زیات پروګرامونه چې ګورو دا اورسیز ګوري لکه کوم چې مسافر دي نو د باباجي کانډاو په سر کې مونږ اکثر وکړو د الله خان کمر چې پر سره هغه دې په دې مخ نو زمونږ د علاقه پته نه لګي زمونږ د علاقه زمونږ ته خپل ښکاري یا به یو خپل او تا خیر په د لاور ته اکثر دا شمه زه په دې سلو کې د پیره تل پروګرامونه لګولم نو د لاري اړه د سړی راشي په لاري اړه کې د مختلفو خارونو ناره والا کې صحه والا ملتان بهاولپور اسلام آباد او کشمیر او مختلفو ډیر سات پس پکې आवाज شي پیر بابا منیر په سړی دومره خوب ولګي نو دوام چې لکه د خپل وطن ډیر خوب د کمران خان تماس ته ما سره ودرم نو پرې باباجي کډاو کنه د موږ طرف ته وکتل دا به وي باید د بار مت ته پیسو کمال جوړي د کمره نو پړې زمونږ د کلی مخالمه کې بدل شو نو چې سوي نو په دې مسافر باندې یو هغه خپل ژوندۍ چې دا په دار کړی دا ځان خپل خوب آرام کړی دی او لکه مل پاتې واړه پاتې کنه چې خوشاله ټول صفات او په مسافره کې هغه ژوندۍ تیری په بار ملکونه کې نو زمونږ د پاره ځم چې دا یو غټه اساسه ده نو خو دا ټول کتونکو له ډېر شکریا ادا کوم دا ته وایم چې تاسو پیسې وګټئ راشه په خپل بنیاد کې ځان له کاروبار سره شروع کړئ نو هغه کوم چې ته ګټئ نو ته پر تاسو به دا چلی د سنه سبا خو بګیږي خالد باچا د ټایم راکول ډېر مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ ډېر مننه